الكلمة قيل هي والكلام مشتقان من الكلم بتسكين اللام وهو الجر. کله چې تمهید نشاره فارغ شو اوس مقصد ذکر کوي چې کتاب دې علاماتین لومبنه خبره الکلمه نشاره دې وضاحت کوي او فرمایي الکلمه حاصل دا چې په دې کلمه کې درې ټکي الف لام دې کلم دې او تار شارح دې وانه ته کوم دې اشاره کوي او دا غي تحقیق بیان نه شرح کوي دا متن او متن الکلمه ټکی کې درې حرف دي لام دې او کلم ټکی دې او تار شارح درې وانه وضاحت کوي او اولا تشریح او وضاحت د کلم ټکی کوي اوجه داده چې د حیثیت د اسمیت ده لام او تا پر کې حرف دي اسم د پر قوت وینو مکه د کلم د کی بیان کوي یا دویمه وجه ده چې کلم ته کې دا معروض ده لام او تا او تعارض دي مکه د معروض تذکرہ کوي دی ارستو د عارض تذکرہ کوي متدانه شوه دې چې تحقیق د الف لام او مخ کې پکارو د کلم نه ځکه چې الف لام په مخ کې راځي وتا دو وجه ذکر کړی چې یا په کلم څخه اسم دی او اسم عمدی په نسبت د حرف باندې نو مخ کې دا تشریح کړي آیا په دې بنیاد باندې چې کلم څخه دا معروض دی او لام او تا ورته عارض دی معروض مقدم دی د عارض نه لومبه تحقیق په کلم کې کوي فرمایي چې کوم دی قیل هي والکلام مشتقان حاصل دا دی چې په دې کلم کې شارح دو تحقیقات دي یو تحقیق په اعتبار د اشتقاق او د عدم اشتقاق سره کوي او دویم تحقیق په اعتبار د جمعیت او د جنسیت سره کوي کلم ته کې چې کوم معروض دی شارح دو تحقیق کوي یو تحقیق په اعتبار د اشتقاق سره کوي او دیم تحقیق په اعتبار د جمعیت او د جنسیت سره کوي کوم چلو باندې تحقیق ده اعتبار د اشتقاق سره نه هغه دا چې آیا دا کلم ته کې د جانه مشتق دی او کنه په دې کې دوه قول یو د بعضو حضرات رائے دا او یو د جمهور حضرات رائے یو د بعضو او دویم د جمهور د بعضو حضرات رائے او اول د اشتقاق سره او د جمهور حضرات رائے د عدم اشتقاق سره بعض فرمایي د اشتقاق شته او جمهور فرمایي په د اشتقاق نشته دلیل د دوه طریقې نو دا ده کوم چې بعضی حضرات د دې قول کې په اشتقاق باندې دې فرمایي کلام کلمه او کلام دا مشتق زکوي اشتقاق سره کلمه شهرت ترسي دې د پاره چې دا کلمې دوه مشهوري شي او غریبي پاتې شي اشتقاق وکړي شي شهرت ترسي شهرت ته په دې بنیاد رسیږي چې اشتقاق وشي نو په دې کې مشتق راشي مشتق منه راشي په دې کې دا غینا مختلفه صيغه برابر شي نو بیا پلار نیکو نسب جوړ شي او چې هر کله ته اشتقاق ونه کې صرف دغه کلمه پاتې شي نو دا د چا نه راوته نه دا څوک راوته نه دي سناسبي نشتا بس دا یو چې کوم د انګا بنګا نه راغله او په شرګړ کې سبق وې نو څوک یې سپي جنې چې دا دی او بعض حضرات ټول کې په اشتقاق باندې وجه ذکر کوي دا پاره دي چې دا کلمه غریبه پاتې نشي شهرت تورسي د جمهور حضرات رائے دا چې بده کې اشتقاق نشتا وجه دا ذکر کوي چې دغه کې اشتقاق باندې خبره وکړي شي نو قانون دی چې د مشتق او د مشتق منه مینس کې مناسبت پکار دي او دلته مناسبت نشته صریحي کوي نو چرته تکلفات او باعده سره به اشتقاق او مناسبت جوړيږي او حاجت نشته تکلفات او باعده جمهور حضرات اشتقاق باندې قول نه کوي
وجه دا ذکر کی چې ذکر ورته اشتقاق باندې قول نکو چې مدار د اشتقاق دا په تکلفات او بعیده و باندې چا سره چې د اشتقاق خبره کې نو ظاهری مناسبت نه او چرته تکلفات بعیده جوړه او هغه د اشتقاق برابرې نو نشته حاجت تکلفات او بعیده او تنزل د قول نکي په اشتقاق دا دو قولو د دوه د دلایل دا د بهر نتا خبره راوړنه اوس راځي چې کوم د شارح خبره تا شارح په دې دوه مذهبونو کې صرف یو مذهب ذکر کړي شارح په دې دوه کې صرف یو مذهب بعض ذکر کړي د جمهور نه ذکر کړي شارح یو مذهب ذکر کړي چې بعض حضرات قول کې په اشتقاق باندې هغه ذکر کړي دا بل نه ذکر کړي نو استاد ته شبدا پیدا کیږي چې دا د جمهور حضرات مذهب ولې ذکر کو جواب ته نه ده چې د جمهور دا قول مشهور نو ځکه ذکر ته ضرورت نه د جمهور قول مشهور نو ځکه ذکر نه کو د بعض حضرات قول موجود دا ذکر کینو فرمی قیل هی والکلام چا پکې دا څنګه ویلي دا کلمه او کلام مشتقان دا دوه مشتق دي د چا نه مشتق دی من الکلم د کلم نه مشتق دی مشتق منه خدا د کلم او د کلم دوه مینس کې تجنیس خطی یو شانتی لیکل شي چې دا کلم دی او دا کلم دی شارح تعین کوي به تسکین اللام دا دوه مشتق د کلم نه او تسکین د لام سره معنی ذکر کوي چې دا کلمه او کلام دوه مشتق شو د کلم نه دا کلم وایي څه شي تا فرمایي او الجر معنی جرح هر کله چې دا دوه مشتق شو د کلم نه دا بعض حضرات مناسبت ذکر کوي چې د دې مینس کې مناسبت څه شی د کلمې او د کلام د کلم سره نو دا فرمایي مناسبت ادا ده چې معنا مطابقي کې هو مناسبت نشته په معنا تضمنی کې مناسبت نشته البته معنا التزامی کې مناسبت ده هغه دا چې لتاثیر معانیه ما فی النفوس دا کلمه او کلام اثر کوي دا معنی اثر ده په نفس کې لکه څنګه چې کلم شکه داغه معنی و جرح کې مثلا د لازمی معنی کې التزامی معنی کې چې کوم جرح ده انو د کلم معنی و جرح هغه اثر کوي نو د کلمه او د کلام هم یو اثر دی اثر کې مناسبت پیدا شو نو ځکه مونږه اشتقاق باندې قول او یو شی په خبره دا د بعض حضراتو ارایا ما کې دا وی تایید د پر یو شی عرب ذکر کې چې دا ساده عبارت باندې پوه شئ مرمۍ دا چې کوم دی الهی او کلام شارح دا کلمه او کلام یو ذکر کوي په ضمیر سره او دا بل ذکر کوي صریحان قیل چا پکې څه ویلي دي یا ضمیر چا ته راځي د کلمې ته دای ذکر کو په ضمیر سره آداب والکلام دای ذکر کو صراحتا کلمه او کلام امرین یو ذکر کو ضمیر سره او بل ذکر کو صراحتا خپل بس تازه د شوبه پیدا کیږي تدا ذکر ولې کوي چې یو په ضمیر او بل ظاهر یا دوه ضمیر سره ذکر کو خدای سی وای کنه قیلهما خبره بس نشي او کخا مخافدینون باندې عاشق ینو د دوه نمونه والا نو قیل الکلمه والکلام مشتقان دسی وای جواب دینه دار چونکه دا کلمه اوس دا د متن کې ذکر شولا الکلمه ذکر شو کنه شو او قانون دی چې یو ځل سی ذکر شي صراحتا ثانیا ذکر کیږي په ضمیر سره نزدک شارح دې ته ضمیر راځي کو نه هيا او کلام نه کې ذکر نه دی چې ذکر نو څنګه ته نو ضمیر راځي کړي جواب مکه نو کو چې کلمه د ذکر کا په ضمیر سره وجدار چې او سره د کلمه بیان شو الکلمه تنقیل چا پکې ویلي نو هيا دا کلمه ضمیر سره ولی ذکر کو یو ځل چې ذکر شي صراحتا نو ثانیا ذکر کیږي په ضمیر باندې او دا کلام تذکرہ مخکې نو راغلی نه ځکه دا ذکر کو صراحتا نو یې فرمایله هيا دا کلمه والکلام دا دوانه چې وایي مشتقان من الکلمه دا دوانه چې کنده مشتق دی راوتی د کلم نه مشتقان من الکلمه
اوس د خبره ذکر کوله چې د کلم او د کلم په منځ کې تجنیس دی شارح تعین کې به تسکین اللام او غرض په دې سره اعتراض ده پدې اعتراض دا ورته کې توي کلم او کلام دا دوانه مشتق دي دا کلم نه ظاهری دا معلومه کې چې دا با کلم وي کلمه او کلام دا مشتق دي دا کلم نه او لکه مخکې خبره ذکر کوم چې کلم دا جنس دی او مشتق منه خو جنس نه مشتق منه خو مصدر وي اعتراض دا پیدا شو شارح فرمایي چې کلمه او کلام دواړه مشتق دي د چانه من الکلمه دا عبارت څنګه وي کلم به دا به مشتق دي د کلم نه او د مخکې بحث د اوس خبره ذکر کیږي چې کلم دا جنس او جنس مشتق منه خو نه نو څنګه دا مشتق منه وایي شارح جواب کوي دا تکه تا خطا کو چې توي دا کلم نه دی دا مشتق دی خو من الکلم بتسکین اللام کلم تکه دی کلم دا بیا مصدر دی دا معنا کوي چې د کلم څه معنا ده او فرمایي ورول جواب اعتراض دا پیدا کیږي توي دا کلم او هو دا بني د کلم تراجه دی او هو دا کلم الجرح دا جرح او زخم هو ضمیر کلم تراجه دی دا مبتدا دا او الجرح دا ولا خبر دا هر خبر دا حمل مبتدا باندې او دلته حمل نسی کیږي وجه دا چې کلم دا خو جرح نه کلم جدا ټکی دی جرح جدا سي کلم کاف لام میم او جرح جیم را حاج دا بیل ټکی نو څنګه جرح دا حمل شي په دې کلم باندې چې کوم دا هو ضمیر راځي کړي جواب کې نه ده عبارت کے حذف دے ومعناه الجرح دا کلم جرح نه دا بلکہ دا کلم معنا سی شی دا معنا جرح دا وهو معناه الجرح معنا چې کوم دا جرح دا خجیو طرف ته تا ته وخو مشتق چې کلمه او کلام دی بل طرف ته تا ته وخو مشتق منه چې کلم دی دا بعض حضرات راي وکړه دغه خو مشتق څه شي دي کلمه او کلام راوتی دي چا لري کلام دا چې مشتق منه شو او کلمه او کلام ته دا غینه مشتق کړه په طریقه دی چې د مشتق منه سره مناسبت وي دلته سم مناسبت دی نو چې وګورو مشتق منه ته پیدا کو کلم د کلم معنا وجه او مشتق دی پیدا کړ کلمه او کلام د کلمې معنا څه شي د لفظ وضع علی معنا د کلام معنا څه شي د ما تضمن کلمتين د دې کوم ځای کې چې کوم د سم مناسبت موجود دی د کلم سره دا خو یو د یو ځټه کې د بل ځای دا خو متباینین دي د سره مینس کې چې کله مناسبت نشته نو څنګه قول به اشتقاق باندې کوي کوم قول کو چې ضربه دراوته د ضربون نه دی خو مناسبت خوشتي کړه ضاربون کوی د ضربون نه دی نو مناسبت خوشتي دلته د کلمې او د کلام د کلم سره سم مناسبت دی کلم څه ته وایي جرح او کلمه او کلام جدا معنی وایي په خبر شارح جواب کوي لتاثیر معانیهما فی النفوس دا وجه د اثر د معنا د دوه نه په نفوسو کې نفسونو کې د دوه اثر کوي کل جرح په شان د زخم حاصل د جواب دار مناسبت شته او مناسبت عام ده کله مناسبت په معنا مطابقی کی وي کله مناسبت په معنا تضمنی کی وي کله مناسبت په معنا التزامی کی وي د کلمې او د کلام د کلم سره مناسبت شته او مناسبت کله مطابقی کې او کله تضمنی کې او کله په التزامی کې دلته په مخکینو دو کې مناسبت نشته په درېمه معنا چې التزام د مناسبت موجود ده معنا مطابقی د کلم جرح وا کلمه لفظ وضع کلام ما تضمن کلمتين مطابقی کو غیر معنا تضمنی کې مناسبت نشته البته التزام جرح ده کنه لازم دا غیر سره اثر ده چې ته دا سړی بچا کوان وي د بستانه خوشاله دي خپل ها نو سره شو کوونه او کدا چې کو د سړی چې کنه دوه سپېړي وو او کته نه شو ورته وو څه دی خیال ته ولا شي ها دې نه شو نو چې ته دوه سپېړي نو څه دی خیال اثر بکی کنه بکی دینه اوس دا چې تا په چاکو باندې و نه زخم جوړ شو اثر وکړو چې په سپېړه دی و نه په دې مخ به ګوتې پریوزي نو اوس دا
کلم جوړ شو نو اثر یې وکړو نو دې کم از کم چې کم دا خبره واپس سپېړه درنه کی سکول خو دې ویل کنه استاد یې ودرې یو 2 سپېړې وها هغه ته ګورغله ګوري چې بار به وځو کنه کنه یعنی په تلګي اثر کوي کنه دا کلم یو اثر دی څنګه چې دې سره اثر پیدا شو دارنګه په کلمو په کلام کې اثر دی په کلمو په کلام کې ولې اثر دی کما دا کلام د خبرې تاسو چې دلته مثال دا 200 ناسي نو دې ځکه چې کنده خور نه وړاندې مدرسه دال ټول 200 نه کوي لسی چې کوم دا خبره برم شتي ختم شتي ولی پته لګي د مولا په دې خبرو کې څه اثر دی چې د مولیان راځي ورته دغه په اثر باندې کنه یعنی په دې خبرو کې اثر دی لسی تاسو ګورئ یو مقرر چې کوم د هغه خبرې کوي نه بل شان دي خلک راځي کوي او ځینې داسې چې کوم هغه تقریر کوي خو څوک یې صفاوا یو صاحب چې کوم مينتونه کوي چې څوک کتاب ته راشي څوک یې نه وي او بل پسې پسونو راوي یعنی په تل کې د خبره کې اثر دا کلام دی نو څنګه چې په دې کلام کې اثر وو په دې کلام کې اثر وو د دوه سره لازمي معنی اثر پیدا کول وو نو چې اثر پکې په دې اثر کې بل سره مناسبت پیدا نو چې مناسبت پیدا شو نو ځکه دی ولګي د کلمه او کلام مشتق راځانه کلام دا خو اثر دی فرمایي وقدا عبر بعض الشعراء بعض شاعرانو حضرات تعبیر کړي عن بعض تاثیراتهما د بعض اثر د دوړ د بالجرح فجرح سره د کلمې او د کلام چې کوم اثر راغلی او به مجرد سره تعبیر کړي او چې د کلمې او د کلام دا غیر ته په جرح سره تعبیر وکړو دا هو به معنا د کلام ده وایي شي په خبره شوبه په شرح دا پیدا کیږي چې ستا مقصود چې کوم د مناسبت ذکر کولو مناسبت په دې باندې پوره چې تاثیر ما علیه ما فی النفوس اثر د دوه شتي لکه څنګه جرح اثر کی وقد عبر بعض الشعراء ضرورت پاتې نشو دا سره ذکر کې وایي چې په اعتراض ستا مقصود مناسبت ذکر کولو هغه پوره شو په دې تاثیر سره فقد عبر سره چې کوم حاجت پاتې نشو جواب ته نه ده چونکه دا مذهب د دې حضرات شارح بقیل سره نقل کو کمزور بیا چې کله مناسبت پیدا کو په معنا اتصالی کی دا ځان له کمزور و دا خبره په ذوق کې روانه ده نو څه وسره له شانتي یو پانا ولا ورکه چې دا دریم ټکه په کم درواله چې لک شانتي دا درې خبرې جوړی شنو کې دي شي څه قوت پیدا کی دا دریم پانا په کې ورکې چې ګوره بعضي حضراتو دا د کلام نه تعبیر په جرح سره کړي د لکه څنګه د کلام معنا د جرح نو اوس لږ مناسبت کې خلق کارواله راځي د دې مناسبت د ښکارول لپاره دا ټکی ذکر دی ورنه مناسبت مخکې پوره شو دا خبره پوره کړه خو د مناسبت د ښکار کول لپاره او قوت پیدا کول لپاره دا شعر ذکر کې وقد عبر بعض الشعراء بعض شاعرانو تعبیر کړي بعض تاثیراتهما د بعض اثر د کلام نبی الجرح حيث قال دې شاعر دا سوي جراحات السنان لها القيام ولا يلقام ما جرح اللسان ده فرمای جراحات السنان زخمونه د نيزو جراحت زخم ته ویل شي زخمونه جمع د جراحت اسنان نيزه ته وی لهل قیام دغه د پر یو ځای کېدل شتي انيزه باندې یو سړی وې چې کم دی واپس هغه زخم زی شي نو خلقونی زخم تیش د نيزو زخمونه جوړي البته ولا يرکام نه یو ځای کېږي ما جرح اللسان هغه زخم جوړ کړي جلی ما موصوله ده جرح کې دا وسیله د ضمیر عائد کې محذوف ده جرحه اللسانو نو جرحه چې زخم پیدا کړي دی جبی هو په کې ضمیر برو بس مفعول دا عائد به ما ده پر ما جرحه اللسانو کوم چې جرح او زخم پیدا کړي جبا هغه د پاره چې کده یو ځای کېدل دی چاته تعبیر پښتو کې داسې کړه کنه وای پر هر د نيزه خده چې بجوړ شي په مرهم پر هر د نيزه خده چې بجوړ شي په مرهم مرهم پیژنې کړه پټه منډه ته ولګي کده باندې د نيزه دا زخم جوړيږي خدای بد پر هر د جبي چې تر عمر سره سم د جبي چې کم پرات جوړ شو سره خطه کې چې جم دی نه غوېږي نه دا غینه زخم او پر هر زیات شو کنه شو انو پر هر د نيزه خده چې بجوړ شي په مرهم او دې بد پر هر د جبي چې تر عمر سره سم
نو بهر کې پته ولګېده چې په دې کې جرح شته دی جبې نه هم څنګه چې په دې کلم کې جرح وه دا خو د مخکې لپاره تقویت د ذکر کو د بعض حضراتو کلام بیان شو دا ټکی چې دا د بعضو حضراتو مذهب ذکر کو د جمهور ذکر نه کو تا ته موجه وي اوس دی خو کوشش ولګو او سم مناسبت پیدا کو خو بیا جمهور خبره نه کوي ولې نه کوي نو وجه ولدا دا د دې د کلام نه جواب دار دوی فرمایي چې ګوره تا اثر پیدا کو په معنا التزامي کې نو اول چې وګورو کلمه او کلام سره شو نو کلمه کې د سره اثر شته نه څنګه دا خو مفرد ده مفرد کې د سره اثر نشته اثر په څه شي کې سره په کلام کې دویم چې د کلام راولو نو په کلام کې چې اثر پیدا کیږي نو په بعضی کلام کې اثر پیدا کیږي هر کلام کې اثر هم نه بعضی کلام کې اثر وي دریم چې بیا دا کلام راولو بعضی کلام کې اثر دی نو دا اثر د بعضی کلام دان چې کوم د خبره لازمي ټکی د التزام ته خبره لاړه نه مطابقي او نه تضمن دي او دا چې تکلفات بعیدا دا متروک وي ځکه جمهور فرمایي مناسبتونه نشته دا ډېر بعید دي ځکه قول نه کو په اشتقاق باندې پوهه شوې لکه خبره دا چې کوم د یو بحث په کلام کې دویم بحث ذکر کی فرمای ور کریم به کسر اللام جنسون الا جمعون کلام کې دویم بحث کی په اعتبار د جمعیت او د جنسیت سره ان فرمای جمهور حضرات او د بعض په دې کې به اختلاف دي جمهور وته جنس وي بعض حضرات وته جمع وي جنس اسم جنس جمع اسم جمع دې شتا په پیژنې خو اختصار سره ته فکر وکړه جنس ویلې شي دا چې کلمه چې داغه اطلاق په قریب او په کثیر باندې علی السویه کی جنس په لګو په ډیرو یو شانتی اطلاق کیږي دا جنس نو ته یو ساس کې ور حواله چې کم دینو مولوی صاحب څه وته وای او کفاله کې واچ نو څه وته وای او کله ته بوزو دې نه سر ته ودرې چې داروانی په دې نه کې نو څه وته وای او کله نو خاص سین ته بوزي او کله اٹک سین ته بوزي او کله کراچي سمندر ته بوزي خو څه وته وای مولا وګورئ دا الګ او ډېر یو شانتي څنګه یو علی سویه او کته دې ګودانه دا وګرا وس کې د څه کې دلته دا شي دی وای دا وخه او کدا پتون را وس کې وته کې دې نو څه شي دی وخه او کدا سنډا پتون کې دې نو ام وخه او کدا ټول پاکستان میخي الاله کې چې کده کې دې نو څه شي دی وخه دا جنس ښه دا په لګ او په ډېر باندې اطلاق یو شان دی دا څه ویل شي جنس دویم د اسم جنس اسم جنس اطلاق کیږي خدا په ټولو علی السبیه نه کیږي دا په طریقې د بدلیت سره کیږي جنس یو شان کیږي او اسم جنس دا په طریقې د بدلیت سره کیږي به توري مثال وایو رجل رجل اسم جنس دی رجل دی کله ته مخامخ کې امر رجل دی اګه ته مخامخ کې امر رجل دی دا تاسو 200 کسان چې هر یو ته مخامخ کې رجل دی باری برابر دی خدا رجل ته کې په دې غوندو एकदम اوس اطلاق نه کیږي دا رجل کوم مفرد دی پتا سو 200 څنګه اطلاق وشي نو دا اسم جنس داسې وي چې اطلاق په کثیر کیږي خو एकदम نه څنګه کیږي على سبيل البدليه یو تبدلون اطلاق نه کیږي دا اسم جنس وي او چې په وړو एकदम اطلاق کیږي نو څه وته وي جنس و دې پیژن د جنس او اسم جنس بل دا جمع د پرمخ کې راځي دا غي د پاره درې ټکي به ذکر کړي مفرد ولوي صورت ولوي معنا کې تعدد وي نو مختصر ټکي دی چې دا د پاره مفرد من لفظه وي تعدد د معنا ولوي صورت ولوي نبي ابو تبیل شي جمع مسلم دی مفرد اشته مسلمون بیا دا چې کوم دی جمع کی صورت پیدا شي و نن سره مسلمو معنا کې تعدد پیدا شي نو داسې امور ته ویل شي جمع حقيقي د دې په مقابل کې به بیا راځي چې کوم د سره جمع صوري جمع معنوي دا درې ټکي په کې البته بیا معتبر ان شاء الله په مقدمه کې مخکې راځي خجي او چې مفرد من لفظه ولوي او بیا چې کنه په تعدد دلالت وکړي نو ته جمع وي
لکه مسلم او مسلمون او که مفرد ولا نه یو ته اسم جمع یو ته اسم جمع چې مفرد ولا نه من دې مفرد نشته اولو دې مفرد نشته من لفظه دا به اسم جمع و دې په جندر ته کې کړي راځي کلم ته کې چې آیا دا جمع دا او که جنس د جمهور حضرات راي دا چې دا جنس دې اطلاق په قلیل او په کثیر یو شانتي دي دا بعض حضرات راي دا چې دا جمع او د جمع اطلاق د دریو نه په کم نه کیږي دا د دریو نه په بری تاخي دا دو مذهب ورپکې دلایل باندې جمهور حضرات دا وی مشهور درې دلیل ذکر کوو سره کنه چې بلا دلایل نور مشته خدا درې پکې مشهور ترين دي نو ځکه دا غي تذکرہ یو تا شارح مولا اشاره کوي چې کلم ته کې دا جنس دی وجه ذکر کې الیه یسعد الکلم الطیب الکلم دا موصوف دی الطیب ول صفت راغله کچرتا دا الکلم جمع وی او جنس نه وی نو چې کلم جمع شو روست طیب صفت راغله پکار د چې بیا دا صفت دی جمع شوی ځکه کلم کو جمع نو طیب څنګه شو کلمه طیبات پکار یا کم از کم کلمه طیبتون پکارو چې دا کلم جمع وا په تعبیر د جماعت سره به نو طیبتون ویل کېږي پکارو او الله پاک ذکر کوي نو کلمه طیبو مذکر ته ذکر کوي پته لګي دا مخ کې سیس دا جنس دی اطلاق بلغ او پډر برابر دی نو ځکه صفت مفرد راغلی دا یو دلیل ویم دلیل دا جمهور حضرات دوی فرمایي د دینه تصغیر چې راځي نو دا بنفسه راځي قانون دی چې د جموع نه تصغیر راولي نو دا به تنقل کې مفرد را او دلته چې وګورو د کلم ته کې تصغیر به ذات خود راځي کدا جمع وي فقاده چې دا نقل شوی مفرد ته بیا به تصغیر راځي نو کلمون به جمع دا به نقل شوی مفرد ته چې کلمتون دی بیا به تصغیر پیدا کېده کلمتون به خبر ټیکو لیکن دا څه نه ده دا کلمون د دینه تصغیر براه راس راځي ویلې شي کلمون چې دا تصغیر ترغه پته لګي دا جمع نه ده بلکې څه دی جنس دریم دلیل جمهور ذکر کوي دا تمیز واقع کیږي دا عدد اوسط د لپاره بحث تمیز کې راځي چې کم دی چې الته د ممیز د لپاره کم تمیز بیانېږي نو اعداد منقسم کیږي درې قسمونه یو ته اقل ویلې شي تر 10 پورې بل اوسط ویلې شي تر 10 پورې بل عدد اکثر ویلې شي بیا دا عدد اقل د لپاره تمیز څنګه راځي اوسط د لپاره څنګه راځي اکثر د لپاره څنګه راځي خبر الته خو زمو خبره صرف مختصر دا ده چې دا عدد اوسط د لپاره چې کم تمیز راځي دا مفرد منصوب راځي دا عدد اوسط د لپاره تمیز څنګه راځي مفرد منصوب راځي او دا چې وګورو کلم ته کې دا تمیز د عدد اوسط واقع کیږي په ځای د مفرد واقع کیږي ویلې شي قرات 12 کلمه 12 کلمه دا کلمان چې تمیز راغی د عدد اوسط د لپاره پته لګي دا سیز مفرد دی او مفرد به ال راځي چې دا جنس شي دا درې مشهور دلایل د جمهور تاسو کافیه کې ویل بعض حضرات چې هغه وته جمع وایي هغه فرمایي دا جمع دا وجه ذکر کوي چې د اطلاق کیږي نو د دریو نه په بر کیږي د دریو نه په کم باندې د کلمون اطلاق کیږي د دریو نه په زیات اطلاقي او په کم باندې نه کیږي دا دلیل دی خبره ده چې دا جمع کوی شي دا د بعض حضرات هر یو ډبل د پر جوابونه کوي بعض د جمهور د دلایل نه جواب کوي چې کوم ستاسو درې دلایل اولا الیه یصعد الکلم الطیب نو دوی فرمایي چې دا مؤول ده په تعبیر د بعض الکلم الطیب سره بعض الکلم الطیب سره بعضو مذکر ده نو ځکه طیب مذکر صفت راغلی ده او کوم چې تاسو دویم دلیل چې د تصغیر راځي کلم دوی فرمایي نه تصغیر دا غیر راځي کلمتون دا کلمون به نقل کې مفرد ته چې کلمتون دي اوس به تصغیر راولي تصغیر به راځي کلمتون نو دوی وایي تصغیر کلمتون دي کلمون نه دي او کوم چې تاسو وایي چې دا تمیز د لپاره د عدد اوسط راځي د بعضي حضرات فرمایي تمیز د عدد اوسط کلمه نه ده کلمتان دي او کلمتان فرد دي دا بعضو جوابونه وکړه چاته
جمهور حضرات جمهور د بعض دلیل نه جواب کوي تاسو وایي د استعمال دریو نه په بر راځي او په کم نه راځي جمهور فرمایي زمون خبره په وضع کې ده چې وضع څه د پاره راغلي او تاسو چې خبره ذکر کوي د استعمال خبره ذکر کوي استعمال خو عارضی وي وضع راغلي د قلیل او کثیر ټول د پاره د جنس دی او استعمال چې کوم دی راځي هغه به د دریو نه په بر راځي استعمال او امر عارضی وي تر اعتبار نه دا خو واپس مردود کړ جمهور د خپل طرف نه بیا واپس جواب کوي فرمایي چې آیت کریمه الیه یصعد الکلم الطیب ظاهری چې کوم ده بالکل عبارت صحیح دی چې طیب صفت د لپاره د کلم دی تاسو تعویل کو بعض الکلم سره تعویل خلاف الاولین ولی ذهابک خلاف الاولاد دویم چې تاسو به تصغیر دغه کلمتن راځي فرمایي دا نفس چې کوم ده دعوه د پدې دلیل نشته تصغیر کلمون ده کلمتون نه ده همدارنګه دریم چې کوم دلیل باندې دوی رد کوو دا تمیز د عدد اوسط د لپاره کلمتن راځي دوی فرمایي دا صرف تاسو دعوه د اصل کې چې کوم ده کوم چې تمیز راځي هغه کلمان ده جنس نه چې کوم ده کلمتن چې واپس دوی د خپل ځان نه جواب وکړي نو د جمهور قول دا راځي شنو فرمایي دا والکلم جنسون اعتراض دا پیدا کیږي چې دا کلم او دا کلم مینس کې تجریس خطی دی شارح تعین کې دا کلم دی او کلم نه دی په دې سره اعتراض دا کوي چې ته ول کلم دا بچی کې په سکون د لام سره چې ول کلم او تا اوس چې کلم په سکون سره دا خو مشتق منه هوا دلته څنګه وایي چې جنسون وایي چې په اعتراض شارح دا پکې فرمایي به کسر اللام هغه کلم او دا څه شی دی دا کلم دی کلم چې کړه دا جنس دی نو کلم جنسون بیا شو بدا پیدا شو چې کلم دا جنس دی په خپل پته ولګي چې یو سیس جنس شو جمع نه بیا دا بیم ته کله څه وایي چې لا جمع چې جنس شو نو بیا جمع نه موږ وایو دا سړی دی چې سړی څنګه خزیه لکه دې ته به ضرورت نشته چې دا سړی دی خزه نه ده دې ته به ضرورت نشته چې سړی دې په خپل خزه نه وي چې ته جنس او کلم جنس دی په پته ولګي چې دا جمع نه ده به لا جمعون ته ضرورت دی جواب دې نه دا تصریح به ما علم زمنا نو کلم جنس صراحتا پته ولګي چې دا جنس دی ضمن پته ولګي چې دا جمع نه ده د تصریح کې په دې ضمن باندې فرمایي لا جمعون جمع نه نو دا کلم جنس دی ک تمارین و تمرتین لکه تمر او تمرتین تمر جنس دی او تمرتین دا فرد دی تمارین مطلق کجوري او تمرتین یو دانه کجوري و دې پیجندل بخبر اعتراض کړل چې دا کلم ته تشبیه د دوه ټکو سره ورکړه یو د تمر سره او بل د تمرتین سره دا یو خو د تشبیه صحیح ده چې تمارین دی ځکه تمارین جنس دی څنګه چې کلم جنس او تمرتین سره خو تشبیه نه صحیح ځکه تمرتین څه ته وایي فرق وایي شي په خبره جواب دې نه دا دی چې دلته عبارت کې حذف دی الکلم جنس والکلمه فرد الکلم جنس والکلمه فرد كتمر وتمرة مشبه به بمدو که مشبه بمدوش الکلم جنس والکلمه فرد كتمر وتمرة نو تمر جنس وتمرة فرد ويو شيء بخبره هذا هو مذهبنا فرمي بدليل قوله تعالى در جمهور ودليل إليه يصعد الكلم الطيب خيج الله تفاكي كلمه او قيل دلتين بعض قول داره جمع دا جمع دا وی دلیل داره حيث ولا يقعون دا نه واقع کیږي معنی اطلاق نه کیږي الا على الثلاث بدلیل اطلاق کیږي اسواع علی دا غنه فزیات باندې اطلاق کیږي د دې جمهور جواب کو چې دا اطلاق راغلی د استعمال کې د زمو خبره وځه کې نه په استعمال کې والکلم الطيب دا جمهور دا دلیل نه دی بعض حضراتو جواب کړی دی چې والکلم الطيب مؤول ببعض الكلم کافر رد کو چې دا تعبیر دی او تعبیر خلاف الاولای اصلا الكلمه قيل